أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم باب المسح علی الخفین په میزه باندې جرابې باندې چې کوم دي چمړې میزه دي جرابې دي په هغه باندې د مسح بیان ایس میزه یا په جرابې باندې میزه نه جرابې موزه چې وته موزه په اردو کې موزه وته موزه په دې باندې د مسح صحیح کولو شرط نه لاس شرطونه دي صح المسح صحیح کېږي مسح علی الخفین په موضع باندې په حدث الاصغر په حدث اصغر شي دا مطلب چې تو مثال جنابت حالت شنو چې جنابت حالت شوی نو په دغه صورت شي د خفین باندې مسح کول دا ناجایز دي للرجل والنساء د سړي پر او د ښځې پر ولو كان من شيء سخين اگر چې دا نوی ترې دي سخت شنه اگر چې وي دیوش سخت د دوړې میزه د سخت شي د چمړې نه علاوه کله چمړې نه علاوه د بل څه سخت شنوي بیا په دې باندې شي کېږي هغه مسح جایز دی اگر چې غیر جلد سواء غیر جلد د دې نال چې کوم ده هغه سي د لوندې حصہ چې کوم دوه تاله چې کوم ده دای کده چمړې یو کانې په دې باندې شدي سوان کان له منعار من الجند او لا برابر خبره دو کده لوندې تاله چې کوم دوه هغه سي هغه دې چمړې یو کانې نو په دغه شې دا یو کیسه کړل له حدث اصغر د جنوبي سړی د پرات شته دا اغاز نه وې بوس چې هغه شي کوي شي هغه په موضوع باندې ځغن شي کوي صح المسح على الخفين جائز ہے مسح کرنا دونوں موزوں پر فی الحدث الاصغر حدث اصغر میں للرجل والنساء عورت مرد اور عورت دونوں کے لیے ولو كان اگرچہ ہوں من شیء سخین یہ دونوں موزے کسی موٹی چیز کے غیر جلدن چمڑے کے علاوہ سوا ان برابر ہے کانا لہما ان کے لیے لہما نعل ان کے لیے نال ہو نعل من جلد اولا ان کے لیے نال ہو یا نہ ہو موضوع کے کا تھالا چمڑے کا ہو یا نہ ہو ان پر کیا ہے انہیں جو مسح ہے وہ جائز ہے تو مصنف فرماتے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا اس آدمی کے لیے جائز ہے جو محدث ہو حدث اصغر کے ساتھ یعنی وضو ہو یعنی بے وضو ہو خواہ مرد ہو یا عورت اور جس شخص پر غسل کرنا واجب ہے اس کے لیے موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں کیونکہ مسح علی الخفین خرج دور کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے اور خارج حدث اصغر کی صورت میں حدث اکبر کی صورت میں نہیں یعنی په مغچ کی مدا په میزه باندې د چمړې وال جرابې باندې په دې باندې هغه کې مسح په جسماله یو جنوبي سړای نه یعنی صرف او دا سړای شایز خبره کوي ولو کان من شیء سخین په دې شه دا یو خبره ده چې میزه کې اگر موزے کے صرف نیچے کے حصے چمڑا چڑھا ہوا ہو یعنی جوتے کے برابر ہو تو اس کو منعل کہتے ہیں اور وہ موزے جن پر 3 شرطیں پائی جائیں اس تشہیدی چے دے نیچے پلوندے حصے بندی نے پتالے بندے سے چمڑا لگدلی تا منعل وی و هغه میزه چې په دې باندې د درې شرطونه ملاو شي لکه چې دي ان پر پانی ڈالا جائے تو پاؤں تک نہ پہنچ سکے اول دا خبره چې سمله ته یو په وجه او په شته دین ورنه راسېږي بیا دا یو خبره ده یو شرط بيدا په موزه یا د خفین په حکم جرسی بغیر باندې پلاسٹک وغیرہ کے خود پنڈلیوں تک پر رکے رہے
بل دومه خبره دغه چې سی خپل مخه یعنی ته خالی په شي کې به دغه سي په سره چمټاوي او نرشه نه ودرېما ودغه شادریمه خبر دغه چې دای چې سمره انکو پهنکار بغیر جوتے के 4-5 किलोमीटर पैदल चल सके तो اس دریمه خبر دغه دو چې د سمال ته په شي کې د جورابې د موزه و ته 3-4 किलोमीटर دغه سي پیدل په سفر په شکوایشت لای شي و دې پرکینا इस अगर बारीक सूती या ऊनी मूजे को मुजल्लद पूरे कदम के बराबर चमड़ा चढ़ा हुआ हो ऐसा दसी मिजेरी छागत छदी اخو نرمه دي د موز یا د بلشنه جوړ شوی دي خودغه تال چکیم دا دې ټول قدم برابر په دې باندې چمړاو ته لاګې درون طرف نه به د باندې په دې باندې مسح کول شي دا بلا اتفاق درستو زګه چې د چمړې لګولې نه بعد دغه د خفین یا خف په مغبن استعمالای شي په معنا باندې بل دا خبره چې باریک د حکیمه چې سوتیا دی اونی موزه دي چې دی صرف نه یعنی तले और ऊपर नीचे का पाय था बचमड़ा का बनाकर सिवाया तो इस पर मसा ऐसे कदसी चुम चगी मेजे چې اغه نرمه دی اون وجغی و ابن سو کې ته چمړاو لګوي نو په دې باندې د علما د مسح د پورا اتفاق دا اختلاف تا دریمه خبره دا چې نن سبا چې د کیمه د نایلون و د مزي چې کیمه کې غیر استعماليږي د باری کې په دې باندې بالکل یا مسح جایز نه اچھا د دې پورا جسمه له اوداس کوي نو دا وبوسه او په دې دا وسکه په شی وینځه دا بهتره خبره ده او صحیح خبره ده او دا لو انزل لازم دي ایسته کا سوکل د باریکی چومن چغمی چې کمی د سوکل د سه جوړې و غسلې بیا په دې باندې اچھا دې چې کولې شي کیم دا هغه ماسه کولې اجازه نشته ويشترط لجواز المسح على الخفين 7 شرائط वो शर्तिना चिकिम दी और शर्त है दोनों मोज़ों पर मसह की जवाज़ के लिए 7 शर्तें यानी दे मसह को पगबन खुफान में मसह खलास वो शर्तिना दी الاول لبسها بعد غسل اول داغه چې د غسل ترې برس دي شی وینځلینا غسل رجلین د شی وینځلین اورسته اوله شرط دا چې دا وسو کوي شی کوي د غسل چې سماله توپ شی وینځل په دې پوکې کلینا بعد د غسل ولو قبل کمال الوضوء اگر چې تو داس نو مغون کړه یعنی تو داس وکړلو چې توپ شی وینځل ایسه جرابه شی کړلې ٹھیک شلا ایسه او داس ورسته وکړه لیا راګیا په د سبندې نو لوس مخته وینځلې دي مسحب نه مخشه هم شی وینځل نه د مسح نه مخشه تو سب کو شی دی وینځلې وګه د کله جرابه د شی کړلې ایسه او داس بیا مکمل کړه نو د اوداس مکمل امول مخشه کتو چرپ شی یا د اوداس کول مخشه تو چرپ شی وینځل او جرابه د مزید شی کړلې بیا اچھا داغه صحیح ده الاول لبسها اول دا شرط چې غسل بعد غسل رجلین ورسره مو وینځل د پښینا ولو قبل کمال الوضوء اگر چې توسی کمال د وضو نه کا د سنې کوي او داسې پیرا کړی نه اچھا
اذا اتمه هغه وخت چې مکمل دی کوم قبل الحصول ناقص للوضوء ورسته دی مکمله ولې دی او د سموتینه نه او د سموت شو دا نو به دې سو کړو ته دا میزه په دې وینځلې په دې کړل په دې کړلې نو بس تا ترې دا تو تا دغه باندې مسه کول جایز دي په دغه عبارت چې د میزه باندې مسه صحیح کول اول شرط بیان شو هغه دغه دا چې صرف د پښې وینځلې نه بعد میزه د پښې کړلې د हिस्से किस्म यानी तो पौधों से लग गया है इस पौधों से बनने लगी है तो पशे विंजले दे पौधों से मुकम्मल ओले नमक से तो सो कर दिए पशे कर ले बे तो सोचल बेते अब कवाई से ओ कचीर दे दौरान से तो औदास मोत से दूसरों को दे बनने की ठीक है यानी तो लगी है پښې وینځلې میزه دې پښې کړلې ایسته او داس لیا نه د مکمله کړه سره نه رسوله ایستو او داس په دمیون شموت مثال تو خپل وینځلا پیځه وینځلې مخته وینځل له دلته لوسو نه دی وینځلې ما ساده نو کړې پښې نه وی په ما ساده نو کړې په میزه باندې یا په سر باندې و دا دوران شو او داس موت شو به وسکا په دیو باندې بیا هغه چې کیمو د مسح کول هغه بیا جایز نه دی وسانی و دوم چې کیم دا سترهما القعبین چې هغه دوم شرط چې دا پټای دي چې پټکړی ته ټخنی والثالث ودريام شرط شرط امکان متابعات المشي متابعات والثالث دریم شرط چې کوم د امکان هغه دغه شرط چې دای ته د میزه وغسله متابعت المشي او مسلسل تو سو کو تاک شو کو فيهما پدې شي فلا يجوز على خف بیا دې تاګ یا پښو کو یعنی از تاګ مقدار به درجه تاګ مقدار سمدا شه فلا يجوز پس نه جایزي على خف من زجاج هغه ترې دي هغه میزه باندې چې هغه څه دي عادل لرګینه شوی جوړ د شیشه نه جوړ شوی او خشبین یا د لرګینه جوړ شوی او حدید تنه دي لیس مننه یعنی د ایس غنا شیشه نه جوړ شوی میزه دي یا د لرګینه جوړې میزه دي یا د شیش مننه په دغه باندې اسکیږي او غنه کېږي او مسحنه کې اس په دې شی خبره اوله چې دغه میزه دمره مضبوطی چې ته په دغه پښې کې و 3 میل رسا شرعي میل چې کیمدا هغه مطابق ته سفر په پیدل سفر پښو کې و دې د فکر نو دغه غداش مقدار ته د مضبوطی والرابع والسلام قسم د قسم د خل كل منهما عن خرق كله والربيع والسلام كسم خل هغه پر کول کل منهما کل ټول منهما دغه میزان عن خرق قدر په هغه پر کول دي مقدار 3 اصابع درې ګوته من اصغر اصابع القدم هغه وړې ګوته دي پښې یعنی بلداشه दोनों موزوں में से हर एक मुझे का खाली होना फटन तन से شاه بدرام قسم دا نه چې دواړه میزه شي هارا میزه چې کوو اپ مقدار دې درې وړې ګوته دې پښنه یو مقدار نه کم دي سي په مخشبي ونی بجای کچره دې درې پښې ګوته و دې پښې وړې ګوته درې ګوته په مقدار باندې دا غ میزه پرې وي जैसे कि पदे बंदे या मसा न जायज़ी शा इस पदेश दा खबर दो चे
کچیر د پښې وړې درې ګوتې په مقدار باندې د هغه چې کومې د میزه دا برش شوي دو یا دې نه زیاته برش شوي دو بیا دا په خر کې کثیر شرسي بیا په دغه صورت شي په دغه جوړه میزې باندې چې کوم ماسه جایز نه او کچره په دینه کم مقدار او به سره د خر کې کالیل سری خر کې پر کول تا په دې صورت شي چې کوم دو هغه ته په دې باندې ماسه کوي شي اس مسله دا غدو چې کچره و میزه چې کوم دو هغه زوی په زویو لشکې پټي او شوې دو و هغه پټه چې تاسو هغه پر کوله برکو تر سره جمع کې به هغه وړې درې ګوتې مقدار ته پرسیږي بیا په دې مصری مقصد صحیح دی و کډوړې میزه چې کیمه پټي او شو دي برش وی دي هغه تو سره غاړې کړلې به د درې وړې ګوتې مقدار ته ورسېدلې بیا سره د دوړې میزه مقدار چې کنه هغه درې ګوتې راځي به په دا باندې شدي دا په یو حکم شنرسي په دې باندې مسه کول دا درې درستی صحیح دي والخامس و پنځم قسم دا استمسكهما على رجلين من غير شد والخامس و پنځم کې څنګه چې کوم دا شرط چې کوم دا استمسكهما هغه تم کول دي على رجلين په پښې استمسكهما د غدوړې میزه تم کول دي على رجلين په پښې من غیر شد بغیر تړلینا پانچویں شرط یہ ہے کہ دونوں موزے اتنے موٹے ہوں کہ بغیر کسی بندش یعنی لاسٹک وغیرہ کے پنڈلی پر ٹک سکیں دا خپل تعمیر بغیر تړلینا والسادس وشپږم شرط چې کیندا منهما دغنا وصول الماء الى الجسد چې هغه نه د دمر غاټي چې نه رسي به یا معنی کې به هغه جسم ته رسولینا और छठी शर्त दोनों का रुकन पानी के पहुंचने को जिसम तक यानी दमरा घाटे दाचे दिए धागा ये बो छत का चेरे मिसाल उधर या पुएर से दागा तो जिसम ता नरासेरी मोजे इतने बीज मोटे हों कि पानी को पैर तक ना पहुंचने दें तब मसा करना सही है फिर क्या है मसा करना दुरुस्त होगा कि इतने मोटे हों कि पानी जो है वो आपके पाँव तक ना पहुंच सके वह साबिक़ और सातवीं शर्त जो है अयब का मिन मुक़द्दमिल क़दमी और सातवीं जो शर्त है वो ये है कि पाँव का अगला हिस्सा जो है वो इस मिक़दार में इतनी मिक़दार में कद्र सलासत असाबि मिन असर असाबि अल यद وام قسم دغه دا چې د پښې مخشه حصہ چې کوم دو هغه د لوسه وړې ګوتې په مقدار باندې درې ګوتې هغه پښایا باقی یعنی پښه د مرکاټي چې درې ګوتې مقدار د لوسه وړې ګوتې درې ګوتې مقدار باندې پښه باقی فلاو کچره نو د امر مقدار سره کانا فقدا مقدما فقدمه لا يمسه فلو كان فاقدا وکچر نیو د پښې مخشه حصہ مقدم قدمه مخشه حصہ ده پښې لا يمسه على خفه بین لا يمسح على فوي بنا کې رماسا په جرا باندې ولو کان عقب قدم موجودا اگر چې موجودی ورسته حصہ یعنی مخشه حصہ ہوئے د لوسه درې ګوتې په مقدار باندې مخشه حصہ موجود نه دو او په دغه مقدار باندې ورسته طرف ته شا موجود نه نمبر کاټ شوی دو چې هغه ورسته طرف ته په درې ګوتې د لوسه درې وړې درې ګوتې مقدار باندې ورسته طرف ته شاشتا په دې باندې یعنی نسای کې مسح په جرابې باندې په میزه باندې یعنی دغه د پورا طرف ته شیک کی مقدار دا آغاز ضروری ده और सातवीं शर्त यह है कि बाकी रहे पैर का अगला हिस्सा 3 उंगलियों की मिकदार हाथ की छोटी उंगलियों में से बस अगर इसके पैर का अगला हिस्सा ना हो तो मसा नहीं कर सकता अपने मुझे पर अगरचे पैर का पिछला हिस्सा मौजूद है तो इसकी तशरीह ये होगी मसला ये कि अगर पैर कटा हुआ शख्स मसा करना चाहे
तो ये शर्त जो है, तो ये शर्त कम अज़ कम हाथ की 3 छोटी उंगलियों के बकदर इसके कदम का ऊपरी हिस्सा बाकी हो। अगर अगला हिस्सा गायब हो ख्वाह पिछला हिस्सा जूँ का तुम मौजूद हो तो इस मुज़हब पर मसह करना दुरुस्त नहीं। या पदे बंदे छदी पदे बंदे मसह नशे कवाई न कीजिए। बस ने पर दफ़ा काफ़ी था बाकी د مسافر و د مقیم سړي چې کوم مسح دوی یا هغه څه مقدار داسې هغه د انشاءالله باندې سبا تک خبره کېږي.